انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د جمعیت علماء اسلام د حریت پسند قافلې سره تعلق لرونکو هم سفر او هم عقیده ملګرو، یقینا موږ او تاسو چې نن د کوم عظیم داعی مربی او هغه عظیم قائد او محدث په یاد کې راجمع یو، دغه پوره ژوند او زندگی د علم او د اصلاح او د تدریس لپاره وقف و. نن یقینا په جبو باندې خبرې دي لیکن زړونه غمجن دي، زړونه د حضرت شیخ شهید رحم الله په فراق او جدائی کې دردمند غمجن او پریشان دي. ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك لمحزونون. یقینا محدث اعظم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شہید نور اللہ مرقدہ د یوې علاقې یا د یوې ادارې نه بلکې د پوره عالم اسلام او د مسلمانانو سرمایه وه چې د حضرت شیخ د علم او د ارشاد د پوره دنیا او مسلمانان سیراب کېدله. یقینا حضرت شیخ شهید رحم الله هغه صرف د کتاب پورې محدود نه و بلکې هغه د پوره امت مسلمه د ځوانانو د زړونو معمارو، د پوره امت مسلمه د ځوانانو زهداوی اخلاقی تربیت کو، پوره امت خیر او هدایت طرف ترابلو. حضرت شیخ شهید رحم الله دغه ژوند او زندگی هغه د تقوا، د اخلاص او د وفا، هغه د قربانی عملی نه بودوا. یقینا نن د پوره انسانیت دل تراجمه دی ترې دومره مجموعه په ترې دومره انسانانو په جبو باندې دغه یو سوال دی، دغه یو تپوس دی چې زمونږ دغه عظیم سرمایه زمونږ نه ولې جدا کړلی شوه. نن د دې ټولو خلکو په جبو باندې دغه یو تپوس دی، په زړونو کې دغه یوه خبره ده چې زمونږ دغه عظیم شیخ زمونږ نه ولې جدا کړلی شو. یقینا نن په زړونو کې نن په جبو باندې دغه یو سوال او تپوس دی چې په دغه جدید دور کې جرم او مجرم نشي پټېدلی. په بنځګي کې په انتهایی په پټې طریقې سره جرم وشي، زمونږ انتظامیه د هغې پورې ورورسېږي، هغه راښکاره کړي. لیکن په دغه مین شاهراو سړک د حدیثو دومره عظیم امام هغې باندې ډزې وشولې، د هغې بدن دغه نازک بدن په ګولو باندې سوری کړلی شو، د هغه هغه سپینه ږیره په وینو باندې سره کړلی شوله. د هغه قاتلان ولې دي تر اوسه پورې د هغې پته ولې نه لګېږي، تر اوسه پورې پته ولې ونه لګېدله چې هغه قاتلان په کوم طرف لاړله، هغه موټرسایکل یې چېرته لاړلې، هغه ګاډی یې چېرته لاړو، هغه منصوبه باز چېرته لاړله. یقینا موږ د جمعیت علماء اسلام چې هغه په دغه دیندار خلکو د سرونو سایه ده، په دغه ملک د اسلام او د مسلمان موږ د هغې نه امید نه بلکې یقین ساتو چې انشاءالله هغه به دغه انتظامیه په دې باندې مجبوره کوي چې حضرت شیخ شهید رحم الله په قتل کې کم خلک شریکو، منصوبې چا جوړه کړې وه، کم خلک یې منصوبه بازو، کم یې سهولتکارو، چې دغه انتظامیه په دې باندې چې د حضرت شیخ شهید رحم الله قاتلان د هغې سهولتکار، د هغې منصوبه باز د قوم ته راښکاره کړي او کل عام هغې ته سزا ورکړلی شي. الله رب ذوالجلال دې موږ ته عمل کولو.